او چې کله روز د محشر شي او فیصلې وشي د جنتیانو د جنت فیصلې وشي او د جهنميانو د جهنم فیصلې وشي نو جنتیان به جنت ته لاړ شي او جهنميان به جهنم ته لاړ شي شیطان به ملته د اور په تخت باندې راځي او د خپل ملګري چې دنیا کې د هغه پسې روان دي نو دا به ملته کې ټولو د مخامخ ناستي ویني به مشر به کښېني او څه به وایي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق شیطان به یو تقریر وکړي شیطان به په جهنم کې تقریر وکړي او څه به وایي وقال الشیطان لما قضي الامر چې کله فیصلې وشي ان الله وعدكم وعد الحق شیطان به خلکو ته وایي چې خپلو ملګرو ته به وایي الله تعالی تاسو سره وعده کړې وه الله تعالی خپله وعده رښتیا او هغه وعده څه وه وعده دا وه چې د الله د رسول په منلو کې جنت دی په قرآن منلو کې او په عمل کولو کې جنت دی د الله د رسول په مخالفت کې جهنم دی د قرآن د احکامو په مخالفت کې جهنم دی نو الله تاسو سره وعده کړې وه الله تعالی وعده رښتیا کړله چې کومو خلکو دنیا کې ځان کړول او د شریعت باندې چلېدل د الله باندې کلکه عقیده ساتلې وه ای خو لاړه جنت ته او الله بله وعده هم کړې وه چې زما په نافرمانۍ کې جهنم دی زما په نافرمانۍ کې جهنم دی د پیغمبر په نافرمانۍ کې جهنم دی عذابونه دي نو هغه وعده هم الله تعالی رښتیا کړه نو الله وایي ان الله وعدکم وعد الحق الله وعده کړې وه الله وعده رښتیا کړله څه چلې وکړو جنتیان جنت ته لاړو او جهنميان جهنم ته راغلل او تاسو مخامخ باندې ناست دي بیا ورته وروسته وایي قال الشيطان ان الله وعدكم لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق اخلفتكم موعدكم ما تم سره هم وعده کړی وي دنیا کې ما تم سره وعده کړی وي دا کارو کدي چې بدا خوندي دا ګناهو کدي چې بدا ملاوي شي دا چلو کا بدی کې بدلو پیسې ملاوي شي دا گیم جوړ کړ په پلان کې ته بدی کې بدل دا ملاوي شي پیسې به ملاوي شي دا به ملاوي شي دا به ملاوي شي عزت به ملاوي شي او موږ تاسو ته دا چل په هغه د ازمري گیم دوسری دی وته یو ډیټا د کې په دې نو وته د کلار باندې باندې هغه څنګه موږ شروع کړل موږ تاسو گیمونه جوړو دې بسنګ باندې مته تلار نشته دغه ګولار نشته دته کم د کنه ما دیونه په برزي دا ټول پټوره موږ بس یو بل تلګي په کومه ته پڅنګ راول کې په هر ځای کې دا چل شروع دي چې زمارو دوا گاونډي باندې خلش او دې په کومه ذریعہ راغله طریقه باندې چې راغورځو نو شیطان ورته وایي چې ما تاسو سره یو وعده کړی وه اخلفتکم موعدکم زه شی نه منم ما خو تاسو سره وعدې کړې وې چې دا به یو شنه سره باغونه مې درته ښودي وو د پیسو د اوبو د ډیګرو دا عزت او زه د ټولو وعدو مخالفت کوم یو وعده هېڅ شی نه منم او بیا ورته را خلک په غوسه شي ډېر زیات ستا د لاسه ځانه به موږ باندې ګناه کړی به موږ د غلا کړی به موږ د ډاکه کړی به موږ د دا کړي به موږ د دروغ ویلو به موږ د دا کړو قسم ګناهونه موږ تاسو کوو د شیطان په ښودنې لارې کوو که شیطان راته وایي چې وسوسې چې کوو شیطان راته وسوسې چې بلکې عمل کوو نو دا خلک به ډېر سخت غوسه شي ستا د لاسه یو به دا ستا د لاسه لکه دنیا کې د یو کس د غلطۍ د وجې نقصان وشي نو په کور کې ټول ورته وایي دا ستا د لاسه ګوره که تا دا کار نه وی کړی دا به داسې نه وشوي ستا د لاسه دا چلو شو ستا د لاسه تاوان وشو نو په آخرت کې په جهنم کې به دا خلک غوسه شي ډېر زیات شیطان به ورته ناست دی به تقریر کوي او خلک به غوسه شي ګور دی به ورته وایي ګوره ستا موږ جهنم ته راوستو تا به خبرې کولې تا راته شنو سره باغونه ښولو او موږ به خبره من ستا منله او موږ تا پسې روان وو اوس ستا موږ د نیمګړې لار کې پرېښودلو نو شیطان به ورته تقریر کې وایي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما له خبرې مه کوئ ما مه ملامته کوئ ما پسې بد رد مه وایئ ولوموا انفسكم خپل ځانونه په خپله ملامته کوئ خپل ځانونه په خپله ملامته کوئ ما تاسو ته په کوم د جمعې تقریر کړی چې ښه تاسو ته مې چې ګناه وکړه غلا وکړه ډاکه وکړه دا وکړه دا وکړه ما چېرته ویلي دي او چرم داسې نه دي چې شیطان ویني تقریر یې کړی دی په کومه مقبره کې مې بیان کړو کوم وعظ او نصیحت مې کړو څوک مې د لاسه رانیولی و او په ګناه پسې مې بوتلی و چې دا وکړه ما خو چا سره دا زیاتې نه ده کړی
څوک مې په زور نه دی بوتلی، چاته مې تقریر نه دی کړی، څه ته واز او نصیحت مې چاته نه دي کړي، هېڅ شی مې نه دی کړی، نو ما پسې له کنځل کوئ، ما پسې څه له خبرې کوئ. ولې غلطي دا چا دا پخپله نو تاسو ځان تباه کړی دی، د جهنم مستحق مو جوړ کړی دی، ما نه دی کړی، بلکې دا تاسو پخپله کړی، تاسو پخپله کړی دی، پخپله مو ګناه کړې ده، پخپله مو غلطي کړې ده. نو شیطان به ورته وایي چې زه یو وعده نه منمه، هېڅ شی نه منمه، ما ته خبرې مه کوئ، خپل ځان پخپله ملامته کوي. په آخر کې به ورته وایي زه خپل ځان نشم بچ کولی، ما کړ تاسو زه په زور راوستي یئ. او بیا ورته وایي تاسو دومره بدبخته وئ، دومره بدبخته وئ چې ما زړه کې معمولي ورته کې وسوسه واچوله چې لکه دا چلو کوو به دې وشي، زړه کې مې وسوسه صرف د ګناه نه راواچوله چې دا عمل وکړه، دا ګناه وکړه، دا چل وکړه، دا چل وکړه، ستا کار به داسې وشي، دومره پیسې به میلاو شي، ستا به عزت جوړ شي، ستا به نوم وشي، ستا به دا چل وشي، ستا به دا چل وشي، تا له به خوند میلاو شي. ما خو صرف معمولي غونته کې زړه کې وسوسه واچوله. نو ای ظالمه نو زما وسوسه دې ومنله، زما چې زړه کې معمولي وسوسه دې واچوله نو هغه دې ومنله، او چې کوم رب ته پیدا کړی تا له رزق درکوي، دنیا او آخرت یې ستا دپاره پیدا کړي دي، د دنیا نعمتونه یې ستا دپاره پیدا کړي دي. د هغه رب هغه پیغمبر چې راغلی دی هغه تا ته واز او نصیحت کړی دی، هغه رب قرآن رالېږلی دی، سهار ماښام کښې او لولي اوري، خلک ته به واز او نصیحت کوي، نو هغه دې نه منله، د رب خبره دې نه منله، او زما و معمولي غونته کې وسوسه دې منله. نو موږ دنیا کې شیطان خوشحالوو، ولې ګناه کول ځان هم خوشحالول دی خو شیطان هم خوشحالول دي. نو په ورځ د محشر باندې چې کله فیصلې وشي نو هغه شیطان به موږ ته وایي خپل کار کوه، ما خو غوښتل ده، زما خو مشن ده، ولې چې آدم علیه السلام نه خطا وشوله نو الله پاک دې دنیا ته رالېږو، آدم علیه السلام او بي بي حوا یې دنیا ته راولېږله، او شیطان ته وایي ته کوششه، دې ورته وایي ځم خو ځمه، داسې نه ځمه، کار به زه خپل ستا بندګان به ستا نه اړومه، زما مشن او ډیوټي به د ورځ تر قیامته پورې دا وي چې زه به ستا بندګان، کافر خو اصل کافر دی، هغه سره شیطان څه کوي، هغه خو د جهنم خشاک دی، خو مسلمان چې کوم دی په ده به ډیوټي زما دا وي، سهار او ماښام به ده پسې زه خپل پوج تقسیمومه، یو کس به رانه په ارام نه پاتې کېږي، یو کس به داسې نه وي چې هغه به بلکل زما د لازش نه او زما د دې توقع نه په ارام وي، بلکې زما به ډیوټي دا وي چې بس هر سړي سره به مې شیطان ملګری کړی وي، که هغه ښځه ده او که هغه سړی دی او که هغه بوډا دی او که هغه ځوان دی، دا هر څوک دی، شیطان به ورسره وي او دی به په سمه لار ځي او زما ملګری زما دوست چې دی نه دی په غلطه ځي، زما به ډیوټي دا وي. نو الله وفرمایل چې دا ګوره ستاسو دشمن دی، دی تاسو په غلطه لاره ښایي، په غلطه لاره مو بوځي نو ځان ترې بچ کړئ. موږ بیا هم باوجود د دې چې د الله کتاب شته، د الله قرآن شته، پیغمبر راغلی دی، واز او نصیحت یې کړي دي، صحابه کرامو زندګي زموږ نه مخې ته ده، بیا باوجود د دې موږ د شیطان په لاره باندې روان یو، د هغه منو هغه چې راته په زړه کې کومې وسوسې اچوي، قرآن راته مخې ته کېږي خو چې شیطان رانه کومه خبره ونه کېږي ده که نه، نو موږ قرآن هم نه منو، موږ پیغمبر هم نه منو، موږ هر څه پرېږدو بیا، ولې زړه کې دننه شیطان خبره ایښې ده چې دا به کې، خو ته خو پښتون خو یوه خبره یې به د مخې نه راوړې نه، د خبرې نه راوړې نه، اوس دې طرف ته موږ قرآن پرېږدو، موږ شریعت پرېږدو، موږ د پیغمبر دین پرېږدو، خو موږ خپله پښتو راټینګه کړې وه، موږ د شیطان منلي دي، په خپله خبره کلک ولاړ یو، وروستو کېږي ودې نه، اوس دې ته نه ګورو چې زه کوم شم، ټیک کومه که غلط کومه، که غلط کوم ولې کومه، دنیا کې الله تعالی هېڅ پټ نه دي، هر څه الله تعالی ته علم دی، الله تعالی ته ښکاري، بیا باوجود د دې موږ دومره زور یو چې د الله بې شمېره انعامات، احسانات او نعمتونه، قسمه قسم مېوې او څه الله موږ نه راکړل، الله وایي دا دومره مې درکړه خو ته بنده عبادت وکړه، ته څه وکړه، ته عبادت وکړه، او موږ دومره زړور شوي یو چې زموږ په زړه کې رحم نه راځي، زموږ په زړه کې یره نه راځي، دا سوچ نه کوو چې زه به قبر ته ځم، ولې موږ هر یو کس داسې دی چې دا قبر ته تلل په بیمارۍ نه دي، دا په عمر نه دي، بلکې هر کس دا تلونکی دی او غم و درد نشته، او دا وایو نه چې دا موږ په کومه لار روان یو، دا موږ کوم څو
کېږي به څه آخرت کې به مې څوک په کار راځي څه عمل به مې په کار راځي خو بس مونږ ځان له مخې ته دماغ وکړي یو سوچ وکړي چې زما کامیابي مو دغه ځای کې ده دغه ځای ته به ځان رسومه دا به حاصلومه دا به کومه دا به پرېږدم دا به کومه نو کله به زه کامیاب شمه نو چې هغې ته ورسي نو بیا د هغې نه مخکې سوچ کوي د ګناه نو په خپل ځان رحم کوي نه مو دا بچي په کار راځي حقیقت ته کوه نه مو ښځه په کار راځي نه مو پلار په کار راځي هېڅوک په کار نه راځي صرف خپل عمل به دې په کار راځي او الله د الله کتاب او پیغمبر ویلي مونږ ته دي چې خپل عمل به دې په کار راځي ولې داسې نه کوو قدم اخلو چې ځو یو کار کوو نو کوشش دا په کار ده چې لږ ورته کې سوچ چې ته داسې یو کار زمانه ونشي چې د شریعت د لارې نه بهر وي د الله د کتاب نه بهر وي داسې یو عمل زه ونه کړمه چې په ورځ د محشر بیا په قبر کې زما نه تپوس کوي او ما به کړي د دنیا کې د شیطان د خوشحالولو لپاره ما به دا کار کړی چې زما زړه خوشحاله شي ما به دا کار کړی چې زوی خوشحاله شي ما به دا کار کړی چې ښځه خوشحاله شي مور او پلار خوشحاله شي نو ما به هغې نه کړی وي او کړېږم به پرې وروسته زه نو داسې ولې کوو شیطان د ټولو